ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मूंग ऑलरेडी लास्ट वीक मूंग डिस्कशन करो چې یو هارډویر لپاسه विंडोज 10 څنګه انسټال کیږي ټیک تا هغه نه پس موږ څه کړو بلټ ان ایڈمنسټریټر اکاؤنٹ څنګه انیبل کیږي سټانډرډ یوزرز حواله سره موږ باس کړو تاسو وکنه او بیا موږ داسې وکړل چې پاسورډ پالیسیز لاک آوټ پالیسی او د یوزرز چې کوم پراپرټیز دی هغه موږ ډیسکس کړو تاسو ته یاد شي ټیک تا موږ بلټ ان ایڈمنسټریټر اکاؤنٹ انیبل کو او دلته کې موږ سره سمی جواد اختر let's suppose دا موږ سره users دي you can see here دا users دي ها بیا موږ local policies password policies دا موږ ټول ډیسکس صحیح شو نن زموږ چې کوم ټاپک ته بیسیکلی هغه د NTFS permissions باره کې بحث کوو ٹھیک تا دې باره کې لږ ډیسکشن کوو چې یاره NTFS permissions چې کوم دي نو د دې موږ ته کله ضرورت راځي ها لومبه خو د دې ټاپک نه مخکې موږ ته څه نالج پکار دی موږ ته دا نالج پکار دی چې یاره فیټ 32 ورسز NTFS باره کې موږ وګورو چې یاره د دې څه ډیفرنس دی NTFS چې کوم دی نو هغه it does allow for individual compression of files and folders so you don't slow down the system ٹھیک تا Windows XP کې دا سٹارټ شو او دا غي نه پس چې دی اوس Windows 10 کې سپورټیبل دی Windows 8.1 کې سپورټیبل دی نو میک شور چې کلم تاسو Windows 10 کې یو ډرایو فارمیټ کوئ نو تاسو NTFS چې کوم دی نو فایل سیستم یوز کوئ دا غي وجه دی چې یو خو دې کې لارج فایلز چې کوم دی نو هغه سٹور کېدي شي مطلب ایون که یو فایل سایز 4 GB نه سیوای نو سنگل فایل سایز نو سټیل NTFS کې دا کیپیبلیټی شته چې هغه فایل څه کی سٹور کی بلکې کې ډیټا انکریپشن دغه شته فیسیلیټی پکې شته کنه ډیټا کمپریشن پکې آپشنز دي دین علاوه تاسو سکیورټي پرمیشنز لګولی شئ سکیورټي پرمیشن مطلب څه دی تاسو دلته وګورئ دلته کې موږ سره یو د ایڈمنسټریټر اکاؤنٹ ټیک تا او موږ سره نور باقی څومره اکاؤنټس دي دوه اکاؤنټس دي یو اختر دی یو سمی په نوم باندې اوس که زه دلته راشم ای ډرایو ته او د ای ډرایو باندې زه رائټ کلیک کوم او زه لاړ شم چرته پراپرټیز ته نو دلته کې ماته ښکاري چې یاره دا کوم یو فایل سیستم کې فارمیټډ دی NTFS کې ها که دلته وګورم نو کمپریشن والا آپشن اویلیبل دی موږ سره دین علاوه که زه راشم سکیورټي ته سکیورټي کې دلته کې موږ ته وایي چې یاره دا د ای ډرایو ته چا اکسس دی دلته نه تاسو ته پته لګي که تاسو ایڈمنسټریټرز ګروپ باندې کلیک کړئ نو کم کسان چې د ایڈمنسټریټرز ګروپ ممبرز دي هغه سره فل کنټرول اویلیبل دی they can format drive E they can do whatever they want او که تاسو یوزرز ګروپ وګورئ نو هغه ته باقاعده ریډ او دا ایگزیکیوټیبل چې کوم پرمیشنز دی هغه ورته اویلیبل دي نو په دې وجه باندې که زه دلته د ای ډرایو کې څه ډیټا کېدم دلته راشم مای ډیټا په نوم یو فولډر جوړ کوم ټیک ته هغې کې زه سب فایلز کې بس
او زه داسې مو کړل چې زه دې ځای نه لاګ آوټ شوم مطلب ما ایز ایډمن دلته لاګین اغستی و څه ډیټا پرته ده نو بای ډیفالت د هغې ډیټا اکسس چې کوم دی نو هغه مسټر اختر ته اویلیبل دی ټیک ده په دې سټورۍ پوه شوې که نه نو دا زموږ سره زه راشم دلته دلته کې زه ډرایو ای ته راشم دا ډیټا موږ ته ښکاري که نه کلیر شو نو دا ډیټا اکسیسیبل اوس که تاسو غواړئ چې یاره زه په دې ای ډرایو باندې څه پرمیشنز لګول زه دا غواړم چې یاره اختر یوزر کله لاګین واخلي نو هغه دې ډرایو ای اکسس کوي نو سیمپلی که هغه ډرایو په ان ټي اف اس فایل سیسټم کې فارمیټډ وي تاسو څه کولی شئ تاسو به لاړ شئ چېرته د هغې ډرایو سیکیورټي پرمیشنز نو که زه راشم دلته کې ډرایو ای ته دلته پراپرټیز ته راشم نو پراپرټیز کې زموږ سره دا سیکیورټي آپشنز دي نو سیکیورټي آپشنز کې تاسو دوه قسمه چینجز کولی شئ یو موږ سره ایډوانس پرمیشنز دي او یو موږ سره بیسیک پرمیشنز دي نو بیسیک او ایډوانس پرمیشن کې ډیفرنس دی بیسیک پرمیشنز کې یو څو لیمیټډ آپشنز دي ریډ رائټ وغیره د آپشنز او که زه ایډوانس آپشن ته لاړ شم نو هغې کې ډیلیټ او نور آپشنز چې کوم دي نو هغه پکې څه موږ ته اویلیبل نو هغې کې بیا لږ تاسو لږ ایډوانس په ډیټیلز باندې تاسو پرمیشنز لګولی شئ فلحال موږ بیسیک والا پرمیشن سټډي کوو نو زه رالم ایډیټ سیټینګ ته ایډیټ سیټینګ کې که تاسو وګورئ نو اختر user is a member of users group which is why he can access drive e نو یو آپشن خدا دی چې تاسو په users group باندې permissions ولګوئ deny وال د دنه ټول permissions واخلي نو بیا به هم د سمی سره رائټس نه او هم به د اختر سره رائټس نه خو که تاسو غواړئ چې په یو سپیسیفیک یوزرز باندې موږ پرمیشن ولګو نو بیا به لومبی تاسو څه وکئ هغه یوزر به سیمپلی داسې ایډ کړئ او دلته کې به مونږ هغه یوزر نیم ولیکو in case if you don't know the name of the user you can click on advanced button او دې ځای نه تاسو find now چې ورکئ you can pull user name دا مونږ یوزر نیم راواغست او دلته کې مونږ راوست خیر سټپس چې کوم دي دا بیا ریکارډینګ نه ولیکئ دلته ګورئ نو ځکه چې ټایم هم شارټ دی سټوډنټس نن نشته لږ نو که تاسو وګورئ نو اختر یوزر ما داسې سلیکټ کړو نو سیم هغه پرمیشنز اختر باندې دي چې کوم پرمیشنز په یوزرز ګروپ دي بیکاز اختر از ا ممبر اف نو که تاسو سپیسیفیک یوزر سلیکټ کړئ داسې او هغه نه ټول رائټس واخلئ ټیک ده او بیا هغه یوزر راشي او هغه خپل اکاونټ باندې لاګین واخلي هغه څه نشي کولی چینجز نشي کولی نو که زه راشم دلته کې 1 2 3 ورکم دې پوینټ باندې پوه شوئ لږانو نو که زه وګورم دلته ډرایو ای از ناٹ اکسیسیبل ټیک ده نو دا خو یو سټوري شو اوس مې بي تاسو سره دا یوز کیس چې چېرې موږ سره ډرایو اف دی هغې کې موږ سره 5 فولډرز دي او هغې کې یو سپیسیفیک فولډر داسې دی چې موږ نه غواړو چې سمي هغه فولډر اکسس کړي ټیک ده نو یو هیو ټو لاګ ان with administrative account چې کوم تاسو سره administrator account دی او فار ایگزامپل یو هیو ملټیپل فولډرز موویز په نوم باندې دغه شانتې موږ سره سانګز په نوم باندې یو فولډر دی
دغه شان موږ سره ایجوکیشن په نوم باندې یو فولډر دی. نو که یو سپیسیفیک فولډر باندې تاسو پرمیشنز لګول غواړئ نو هلته موږ په ډرایو باندې رائټ کلیک کوو. دلته کې به تاسو هغه سپیسیفیک فولډر داسې سلیکټ کړئ او میک شور چې تاسو ډرایو په ان ټي اف اس کې صحیح فارمیټډ وي. او موږ رالو ایډیټ ته او دلته کې ما هغه یوزر ایډ کو او سمی یوزر نه موږ ټول پرمیشنز واغست. سټوري پوه شو. او دا ټاپک ډیر امپورټنت ټاپک مې وی تاسو ته په دې سټیج کې د دې ضرورت را نشي. او چې کله تاسو فایل سرورز کنفیګر کوئ یا ډیټا شیرینګ ته ځئ پوهیږئ که نه نو هغې ټایم کې بیا موږ دا قسم پرمیشنز لګولی شو. ایگزیکټلی تاسو په فیملی انوایرمنټ کې هم لګولی شئ، پرسنل مشینز باندې یو نیم ټایم کې تاسو ته نیډ راتلی شي. نو که زه داسې ساین آوټ شم او دلته کې سمی یوزر باندې لاګین واخلم I think چې سمی is signing in for the first time. نو موږ به لږ ویټ وکړو. ها جناب دا وګورئ دلته کې که زه راشم موږ as a semi user لاګین واخست. you can see here ټیک ده. او دلته چې زه اف فولډر اوپن کړم هغه سانګز والا فولډر اوپن کولی شي او هغه ایجوکیشن فولډر هم اوپن کولی شي but he cannot access movies folder. دنه permissions غواړي. که دی وي چېرې I want to delete this folder he cannot delete it. موف کولی هم نشي ښه یا rename کولی هم نشي نو بس he can just see the name of this folder. څه پوه شوئ ښه نو دا خو موږ سره یو وړوکی غونته کې یو ټاپک و یو څو بیسیک پوینټ و نو هغه موږ ډسکس کړو. که لږ تاسو ډیټیلز کې ګورئ نو هغې دپاره تاسو بیا داسې هم کولی شئ. زه راشم دلته کې فار اگزامپل زه دا ټاسک کېدم چې موږ سره یو یوزر دی جواد نو بیا خو به زه یو یوزر کریټ کړم. آلریډي موږ ډسکس کړي که نه چې how we can create user. نو دلته رالو او دلته کې مونږه جواد یوزر کریټ کړو. زه وایم چې یاره دا جواد یوزر دی ډرایو اف اکسس کولی شي خو جواد سره دی صرف ریډ پرمیشنز دي. پوینټ پوهېږئ هغه صرف څه کولی شي ډیټا ریډ کولی شي. د ډیټا کاپینګ ځان ته کولی شي خو اوریجنل ډیټا کې دې څه چینجز نشي کولی. پوینټ پوهېږئ یا دې نوي ډیټا هم نشي کېښودلی. سټوری پوه شوئ. نو هغې دپاره سمپل هغه سیم طریقه چې لاګین with administrator account properties security tab او دلته کې څه شی دی advanced setting. نو که زه راشم advanced setting ته نو advanced setting کې به تاسو لومبی وګورئ چې هغه یوزر دلته موجود دی که نه. نو we don't show the user name. موږ ته یوزر نیم نه ښکاري که نه نو موږ به سمپلی څه وکړو ایډ وکړو او سلیکټ ا پرنسپل باندې چې تاسو کلیک کړئ نو دلته کې به تاسو څه ورکړئ جواد یوزر به سلیکټ. چې ما جواد څنګه سلیکټ کو اتوماتیکلی هغه باندې څه پرمیشنز راغلل. ریزن څه چې جواد از ا ممبر اف یوزرز ګروپ. کم پرمیشنز چې په یوزرز ګروپ لګېدلي هغه ټول پرمیشن د باندې الریډي اپلایډ دي. بای ډیفالت بیسیک پرمیشنز دي بټ که تاسو شو ایڈوانس پرمیشنز باندې کلیک کړئ او تاسو دا ټول هر څه کلیر کړئ دلته کې بیا تاسو د خپلې مرضۍ آپشنز چې کوم دي نو هغه څه کولی شئ
چوز کولی شئ. که تاسو وایئ چې یاره موږ لاړ شو ډینای ته، دلته کې تاسو دا ټایپ بدلولی شئ. applies to this folder sub folders and files مطلب دا دی چې کوم پرمیشنز په ای ډرایو ولګوم دا سیم پرمیشنز به په ای ډرایو کې دننه چې څومره فولډرز دي په هغو به هم اپلای شي، او په هغې فولډرز کې چې نوي فولډرز جوړیږي یا نور فایلز وي نو هغه سیم پرمیشنز به په هغه باندې اپلای. نو ما ډینای آپشن سلیکټ کو، دنه مې ډیلیټ آپشن، ډیلیټ، چینج، ټیک اونرشپ، رایټ، کرییټ فایلز، کرییټ فولډرز، دا پرمیشنز ما جواد یوزر نه څه کړل دا واغست. په دې پوینټ پوه شوئ. and simply I will save these settings او دا به زه اوکې کړم. بس که زه راشم د مشین باندې زه ساین آوټ شم او چېرته لاړ شم، مسټر جواد والا یوزر ته. it will take time، موږ به لږ ویټ وکړو. دلته تاسو وګورئ که زه لاړ شم او دلته کې زه ډرایو اف ته لاړ شم، زه ډیټا ریډ کولی شم but I cannot delete a single file. ټیک ده، جواد وی چې یاره زه یو نوی فولډر جوړ کړم، فولډر خو ده جوړ کړو، دا څنګه طریقه وشو. ښه دا ولې فایلز نشو دغه کولی، میبي هلته کې ما څه آپشنز مس کړي. ښه میبي ما داسې یو دغه کړي کیدای شي، خو I am not able to create any file. دا وګورئ او خیر هغه فولډر مونږ چې ته آپشنز به مونږ نه مس شوي ایون زه ډیلیټ کولی نشم، رینیم کولی هم نشم. ټیک ده، نو دې کې خو بیا تاسو خپل homework وکړئ، خو صرف هغه طریقه تاسو ته پته ولګي چې دې طریقه باندې تاسو پرمیشنز چې کوم دي چینج کولی شئ. دې ریلیټډ یو بل وړوکی ورته کې آپشن دی هغه به هم ډسکس کوو چې اونرشپ، مطلب یو فایل جواد کریټ کو نو جواد از اونر. نو بیا ځینې ټایم کې ایز ایڈمنسټریټر زه څه چینجز کول غواړم یا څه اکټیویټي کول غواړم، ایون ما سره هغه پرمیشن ما سره نه راځي. نو هسې ټربل شوټینګ پوینټ اف ویو سره بیا تاسو د هغې فولډر اونرشپ چې کوم دی نو هغه څه کولی شئ چینج کولی شئ، او دا رایټ صرف ایڈمنسټریټیو اکاونټ سره پوینټ پوهېږئ. نو هغې دپاره تاسو څنګه کولی شئ ډرایو اف ته لاړ شئ، سیکیورټي کې سوري زه راشم سیکیورټي ته. نو سیکیورټي کې موږ سره که تاسو ایډوانس پرمیشن ته لاړ شئ، ټیک ده، بای ډیفالت د دې اونر څوک دی، تاسو دې ځای نه بیا اونرشپ چې کوم دی نو هغه څه کولی شئ چینج کولی شئ. نو دا خو مې صرف تاسو ته وي که ان کیس داسې قسمه آپشن تاسو ته راځي مسلې نو هغه بیا تاسو راځو نیکسټ ټاپک وایو. یو ټاپک مونږ نن ډسکس کوو دیٹ واز NTFS پرمیشن. راځو یو نوی ټاپک ډسکس کوو، هغې ته ویلی کېږي ډسکوډ. ټیک ده جناب، ډسکوډا ټاپک چې کوم دی نو میبي تاسو چې کوم اولډ سټوډنټس دي هغوی FSRM ټول پیژني چې هغه فولډر باندې مونږ یو سپیسیفیک سپیس والا پرمیشن وایو. نو ډسکوډا ډېر یو اسان ټاپک دی. که تاسو وګورئ نو مونږ سره دلته دا یو ایډمن اکاونټ دی، مونږ سره 3 سټینډرډ یوزرز دي او دا مونږ سره زمونږ هارډ ډسک دی. د هارډ ډسک کې 14 GB 14 داسې فری سپیس اویلیبل دي. نو که زه دې
ماشین باندې از ا سمی یوزر لاګین واخلم نو هغه ته به هغه ټول چې کوم سپیس دی هغه به ورته صحیح هغه به ورته شو کېږي. نو که زه یم چېرې دا چې کوم زما هارډ ډیسک دی دې کې زه هر یوزر ته په هر یو ډرایو باندې یو سپیسیفیک لیمټ کوټا لیمټ ډیفاین کړم. مطلب زه وایم چې یاره کله جواد یوزر لاګین واخلي نو هغه دې د جی ډرایو صرف 1 جی بی سپیس چې کوم دی هغه څه کولی شي یوټیلایز کولی شي. نو سمپلی you can simply right click on properties on drive as admin account به لاګین واخلئ. دلته کې که تاسو راشئ دلته کې یو آپشن دی کوټا. by default disk quotas are disabled دا به تاسو enable کړئ او دلته یو بل آپشن دی deny disk space to user exceeding quota limit by default دا off دی. نو دا آپشن چې تاسو چک کړئ دا آف ولې دی کېدای شي دا ماشین د ارګنایزیشن ته صرف دا کوټا لیمټ دې لپاره لګوي چې تاسو صرف پته ولګي لکه ریپورټینګ پرپز لپاره مانیټرینګ کول غواړي ته صرف وایي چې یاره زه یو لیمټ ډیفاین کړم 1 جی بي او په هغې کې ته یو تھریشهولډ ډیفاین کړي چې یاره جواد یوزر کله 900 MB سپیس استعمال کړي نو ماته یو میسج راکوه یا ایمیل کوه یا ریپورټ جنریټ کوه چې بیا تاسو هغه ته ووایئ چې یاره تا دا بیا ته خپل هغه اډیټینګ کولی شي وغیره او که خامخا ریسټرکشن پې لګوئ چې نه فکس 1 جی بي دی د 1 جی بي نه دی سیوا نشي یوز کولی. که دا مونږ ان چک کو که جواد 1 جی بي سپیس پوره کړي دته به یو وارنینګ میسج ورکړي ما ته به ایز ایډمن یو ریپورټ راشي او دته به وایي چې باقي چې څومره سپیس فری دی دا ټول ته استعمالولی شي ځکه چې کېدای شي دی پکې د افس څه ډیټا ږدي پوینټ پوهېږئ که نه اټ ډیپینډس. دلته که مونږ لیمټ ولګو نو دا لیمټ به په ټول یوزرز باندې بیسټ پریکټس دا دی چې تاسو کوټا انټریز باندې کلیک کړئ او دلته کې تاسو کوټا کې نیو کوټا انټری ته راشو. نو فار ایگزامپل جواد یوزر دی هغه باندې زه لیمټ لګوم 1 جی بي او 900 MB چې دی نو دا څه شو دا مونږه هغه وارنینګ لیول سیټ کړو. وارنینګ باندې لیول باندې خو پوهېږئ که نه؟ ها جناب اوس ګورئ ورته سمی یوزر باندې 2 جی بي لیمټ او وارنینګ لیول 1.9 جی بي ما سره وارنینګ لیول پیژنئ چې کله 1.9 جی بي پوره شو دی به او سیم کنفیګریشن فار وچ یوزر اختر ټیک شو نو 3 جی بي هغه له مونږ ورکو او 2.9 جی بي کلیر شو اوکې کړئ اپلای چې اپلای مو کو دلته لایټ چې کوم دی هغه څه شو ګرین شو. اوس که زه راشم دلته نه ساین آوټ شم او فار ایگزامپل اختر یوزر باندې لاګین واخلم ټیک ده دته به څومره لیمټ وي 3 جی بي لیمټ نو جی ډرایو چې کوم دی اوریجنل سپیس د هغې 14 جی بي سمثینګ دی بټ هغه ته څومره شو کېږي او که دې کې ډیټا پرته وه د 14 د 3 جی بي نه سیوا هم نو هغه به دته شو کېږي خو صرف دې پکې دومره ډیټا کېښودی شي ډیټا به ښکاري درته پورې ښه که انکیس دې کې څه ډیټا پرته وي 10 جی بي 20 جی بي وټ ایور که ته دې بیا ډیټا غیب کړئ نو ان ټي ایف ایس پرمیشن خو تاویږي دي
3 GB. मतलब he can only write up to 3 GB data in this drive. तो पॉइंट कोई भी वार्निंग इज एडमन त बैक एंड बारे जनरेट की लॉग्स अगर लॉग्स वाला ऑप्शन दूंगा अनचेक पे हो तो अगर भी आता इवेंट व्यूअर्स वगैरह की तबिया कतेश या कहता थर्ड पार्टी टूल्स इस्तेमाल है पर विंडोज 10 की چې باقاعده مونږ ته په یو فولډر باندې کوټه پکار هغه آپشن دلته نشته خو په سرور اپریټینګ سیستم کې بیا خپل یو فیچر دی اف اس ار ام ورته ویل کی فایل سرور ریسورس مینیجر هغه کې بیا لګ ایڈوانس فیچر نور دام دي چې ته وایي چې یو یوزر دی جواد د دې ویډیو او آډیو والا فایلز نشي کېخو دی به صرف office related data exactly بالکل exactly څه پوینټ پوه شو نو مونږه ډیسکورډ ټاپک هم چې دی نو هغه څه کو ډیسکس په دې پوه شوي ښه جناب اوس راځو یو بل ټاپک وایو هغه ټاپک ته کوم ټاپک وایو سوچ کیو پاسورډز هغه هم موږ دا کړی سوچ وکړو ډیسک مینجمنٹ وایو ډیسک مینجمنٹ ٹھیک تا we will discuss this topic چې ډیسک مینجمنٹ ټاپک چې کوم دی دا څه د پاره یوز کی دا یو ټول دی ښا موږ سره اویلیبل دی زه ایز ایڈمنسټریټر لاګین ها څه پوه شوي کنه نو نوم ظاهر ده ډیسک هارد ډیسک مینجمنٹ دا غي مینجمنٹ پارټیشنز کې څه چینجز راولم پوهیږئ کنه ډرایو لیټرز چینج کوم کلیر دی دغه قسم چینجز دي نور دی کې داسې سره راکټ ساينس نشته نو دی ډیسک مینجمنٹ کې زموږ سره نورم ایڈوانس ټاپک شته خو نننې ټاپک کې مونږ صرف دوه ټاپکس ډیسکس کوو چې یو کې مونږ وایو یو ټاپک کې شرینک والیوم او بل کې مونږ وایو extend volume ٹھیک تا today we are going to discuss only these two options یا further کته کی ته dynamic disk ته یو disk څنګه convert کیږي او mirror volume څنګه جوړیږي span volume څنګه جوړیږي stripped volume څنګه جوړیږي هغه بیا زمونږ dynamic disk چې کوم ټاپک دی هغه کې به ډیسکس کوو سټوري پوه شوي نو فرست اف all shrink volume والا options چې کوم دي نو هغه ډیسکس کوو just give me 1 second چې زه هغه ډیسک چې کوم دی هغه shrink volume والا ټاپک ته برابر کړم نو بیا دې کې مونږه further هغه activity کولی شو ښه څه پوه شوي که نه اوکې جناب زمونږه کرنٹ سچویشن داسې دی چې دا ما ماشین دی او دې ماشین کې 100 جی بی یو سنگل ډیسک دی او هغه کې موږ سره یو سنگل ډرایو د چې هغه کې زما وینډوز والا فایلز پراته دي تاسو کته هم شئ کزه دلته راشم you can see here I have 100 GB of C drive
چا کې زما وینډو دا او باقی 1775.5 جی بی سپیس چې کوم دی هغه فری دی. نو که زه دلته ډیټا اږدم هغه هم دلته کې سټور کیږي. نو کېدای شي زه ما یوز کیس داسې چې ماته وایي چې یاره یو داسې ډرایو جوړه کړه چې هغې کې بیا یوزرز خپل داسې یو څو فایلز کېښودی شي که ان کیس آف که وینډوز کرپټ شي نو بیا شي. آپشن 1 خو دا دی چې تاسو نیو انسټالیشن سٹارټ کړئ او بیا تاسو د سر نه پارټیشنز وکړئ. الریډي مونږه پارټیشن والا ټاپک ډسکس کړ. آپشن نمبر 2 دا دی چې یاره تاسو انټرنیټ نه تھرد پارټي سافټویرز چې کوم دی هغه څه کوئ ډاونلوډ کړئ، پارټیشن میجیک وغیرہ وغیرہ وغیرہ، او هغه سافټویر په تھرو باندې تاسو خپل هارد ډیسک چې کوم دی د هغې مینجمنټ وکړئ which is not recommended. ٹھیک تا هله ریکمنډډ پکار دی چې یاره ته وګورې چې واقعي دی په یو پراپر طریقه زمونږ هارد ډیسک چې کوم وینډوز ریکمنډډ فارم دی هغې طریقه. ډیسک مینجمنټ د وینډوز خپل یو فیچر دی، یو ټول دی چې تاسو یې د کمپیوټر مینجمنټ نه اوپن کولی شئ. نو فرست اف آل تاسو به خامخا په سیسټم باندې لاګین ایز ا ایڈمنسټریټر واخلئ، بیا به لاړ شئ کمپیوټر مینجمنټ. You guys already know so you can from right click on computer you can find manage option او هغې نه پس بیا تاسو چېرته راتلی شئ disk management ته and you can see here a single disk C drive. نو که زه دې C drive نه یو بل ډرایو جوړوم نو لومبی اپشن خو دا دی چې ته دا 75.5 جی بی فری سپیس چې کوم دی دې کې دا ته ډایرکټ بل پارټیشن نشي جوړولی ځکه چې دا سپیس الریډي فارمیټډ دی، مطلب په یو فایل سیسټم کې د یو والیوم حصه ده. نو لومبی به تاسو د هغې خپل سی ډرایو نه هغه سپیس شرینک کوئ، جدا کوئ، هغه به یو ان الوکیټډ یو را فارم کې تاسو ته سپیس راشي او بیا هغه را فارم کې چې کوم سپیس یې ان الوکیټډ نو هغې نه تاسو یو بل پارټیشن څه کولی شئ یو بل والیوم جوړولی شئ. نو که تاسو سمپلی رایټ کلیک کوئ شرینک والیوم نو دې څه کوي دې ګوري دا ډیسک مینجمنټ دا ډېر انټیلیجنټ مطلب ټول دی، دې ګوري چې یاره څومره سپیس جدا کېدی شي، دا نه چې دې تاله 75 سپیس جدا کېدی شي تاله دې 71 جی بی سپیس درکړي، 4 جی بی بیا هم پرېښودو، خو که ته وایې چې نه ماته صرف 50 جی بی فی الحال پکار دی ٹھیک تا یا تاسو 51 پوائنٹ سمثینګ ته جدا کړئ پوهېږئ که نه، او که مور سپیسیفای کېږئ نو داسې دې جدا کړئ. ٹھیک شو، نو ته وایې چې یاره ماته دا سپیس د سی نه جدا کړه نو دا تا شرینک نو چې دا شرینک شي نو تا سره به سی ډرایو هغه سایز به کم شي او تا سره به 50.29 جی بی سپیس چې کم دی دا به ان الوکیټډ ته راشي. اټس اپ ټو یو، که تاسو دې باندې رایټ کلیک کړئ نیو سیمپل والیوم او دې ځای نه پس تاسو که سنګل ډرایو جوړوئ یا که ته وایئ چې یاره یو 20 جی بی سپیس یو والیوم جوړو ټیک تا ډرایو ډي خو آی تھنک چې نشته او یو تاسو یو بل ډرایو جوړوئ نو تاسو څه وکړل هغه ریمیننګ سپیس نه تا ځان ته څومره سپیس جوړ کړو خلاصوئ. کلیر شو جناب، تا ته دوه پارټیشنز جوړ په دې ټاپک پوه شوئ. دا مونږه څه زده کړل مونږه یې زده کړو شرینک والیوم کلیر شو. اوس راځو ایکسټینډ والیوم ټاپک باندې لږ بحث کوو چې یاره دا څه ستوري نو فار ایگزامپل ستا سره یو هارد ډیسک الریډي فارمیټډ دی په هغې کې موږ سره سی ډرایو او بیا ډي ډرایو او بیا ای ډرایو دا درې پارټیشنز جوړ
for some reason star C drive space ta लग कम इस्तेमाल करो during partition. After installation ta realize کړ چې یاره دا C drive والا space چې کم دی دا زما لپاره کم دی ځکه چې ته کله براوزینګ کوي یا ته نوې سافټویر انسټال کوي یا ځینې اپلیکیشنز چې د هغې بای ډیفالټ هغه چې کوم ډیټا سیوینګ چې کوم فولډرز یا هغه ټول په سی ډرایو کې پراته دي تا ته پته نه لګي خو څه ټایم پس چې کوم دی نو هغه سی ډرایو چې کوم دی هغه څه کېږي فل کېږي نو ان سمپل ورډز تا سی ډرایو سپیس چې کوم هغه کم مطلب زمون کیس کې که تاسو وګورئ نو زمون سره سی ډرایو چې کوم دی هغه 49 جی بی دی دا 19 دی دا 30 دی خو ستا 49 جی بی سپیس دا کم دی تا ته د یو 10 جی بی سپیس نور ضرورت دی څه داسې څه اکټیویټي کول نو د سی ډرایو ته نور سپیس ایډ کولو ته څه ویلی کېږي ایکسټینډ یا ډي ډرایو ته نور سپیس ایډ کولو دپاره څه یوز کېږي ایکسټینډ والیوم نو ایکسټینډ والیوم دپاره هم دغه ډیسک مینجمنټ ټول تاسو څه کولی شئ یوټیلایز کولی شئ خو هغې دپاره څه رولز دي رولز دا دي چې آلریډي یو ډرایو سره سپیس وي نو ته هغه نه هغه سپیس نشي جدا کولی چې ای ډرایو ته وایي لومبی به څه کوو یا ډیر شو یا ای شو یا اف شو د دې نه به مونږ ډیټا شرینک کړو نو ان الوکیټډ سپیس به راشي بیا هغه ان الوکیټډ سپیس خالی سپیس دی نو هغه تاسو څه کولی شئ سی ته ورکولی شئ خو دلته یو ډیسک مینجمنټ کې یو لیمیټیشن به ووایو یا یو طریقه کار به ووایو چې کله تاسو ډي ډرایو نه سپیس شرینک کوئ نو هغه فری سپیس چې کوم دی هغه به د ډي او د اف په مینس کې راشي نو هغه صرف ډي سره واپس ایډ کېدی شي سی سره نشي ایډ کېدی ریزن سی چې سی په سی نیکسټ چې کومي یو پارټیشن موجود نو داسې تھرډ پارټي سافټویر شته چې کله ته ډي نه سپیس شرینک کړي هغه سپیس په زبردستۍ د سی او د ډي په مینس کې داسې کېدی او بیا یې ته څه راورکړي خو ډیسک مینجمنټ کې دا آپشن نشته موږ سره نو the only option we have to delete drive D چې زه دا ډیلیټ کړم دا سپیس به چېرته چینج شي unallocated او بیا به یې زه سی ډرایو کې هغه ایډ کولی شم نو په دې کې ډیټا وي نو obviously ډیټا خو به لاس کېږي you can move that data to another partition یا څه نه څه کولی شي ځکه تا سره بل آپشن نشته window installation خو ته نشي کولی simply you can delete this button this drive اوس چې که تاسو سی ډرایو باندې رائټ کلیک کړئ نو ایکسټینډ والیوم آپشن ډرایو اف باندې تاته ایکسټینډ والیوم آپشن اویلیبل نو که زه دا ایکسټینډ کړم دا سیدا یا که تاسو لیمیټډ سپیس ته پکار وي نو پکار دا ویلیو لیکلې وي 10 جی بی نو هغه باقی 10 جی بی به ان الوکیټډ پاتې شي نو دا زموږ سره ډیسک مینجمنټ چې کوم دی نو هغه مونږه ډسکس نن مونږه څومره ټاپکس ډسکس کړل 3 topics مونږ ډسکس کړل you guys can practice on these topics او سبا به ان شاء الله further چې نور کوم اکټیویټي هغه ډسکس see you tomorrow